د بېنظیر د روپو لپاره اکاونټونه کولوېده چې دي هغه شروع شوي دي، خو تاسو ته به ټلیفون ناظرینو له ټلیفون نه وروسته چې دی دا به تاسو چل کوئ او په دې ویډیو کې له اهم معلومات در کوم کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي دا ویډیو د هغو لپاره لازم دی، یا کم نوي کسان دي او هغو رجسټریشن کړی او ورځې پوره شوي نو دې ځل به تاسو ته هم قسط میلاویږي. نو چې قسط میلاویږي په کومه طریقه به راته میلاویږي نو مکمل معلومات دي، دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورورځي. نو د بېنظیر روپۍ چې دي د دې نه مخکې به تاسو ته په دوکانونو کې میلاوېدلې، په کیم سایټ کې به میلاوېدلې. اوس د هغو له طرفه چې دی وینا شوې ده چې موږ به تاسو له اکاونټونه کولوو. اکاونټونه له سره وجې نه کوروئ، تاسو به کتلی چې دې ته قطارونه او په دوکانونو کې چې میلاوېږي هم ورته راشي، ځکه چې په یو نیم دوکان کې میلاوېږي، په هر دوکان کې چې دی دا نه میلاوېږي. نو د دې د وجې نه دوکاندار ته چې دی هم راشي، نو هلته کوم خلکو قطارونه چې دي دا جوړ کړي، که په کیم سایټ کې به میلاوېدل نو هلته کې به هم راشو. نو اوس حکومت وایي هغه چې دغه قطارونه دغه رش چې دی دا موږ ختم کړو، دغه رش چې دی دا موږ ختم کړو او کم راتلونکی قسط چې دی نو هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. دا د هغو له طرفه معلومات دي چې په راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. خو اکثر د هغو دغه کم معلومات چې ورکړي نو اکثر پکې هغه بیا بدلي راولي، چې کله پکې بدلي راولي موږ ستاسو سره هغه نوی نوی اپډیټ هم شیر کوو. خو ځینې کسان بیا را زړه ویډیو ګوري، زړه ګورو تا خو داسې ویلو. نو دا د هغو له طرفه چې کم معلومات راشي هغه معلومات چې دی هغه موږ تاسو له درکوو. نو هغو دا ولي چې راتلونکی قسط به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې چې دی په هغې کې میلاویږي. دا ویلټ اکاونټ چې دی دا به ستاسو په سیم باندې چې دی دا به تاسو له کولویږي. ستاسو سیم چې دی دا به ستاسو ویلټ اکاونټ وي. نو ځینې کسانو چې دی هغه سیم نه دی راغستی، نو کومو کسانو چې سیم نه یې راغستی نه خو د خپل سیم چې دی دغه راواخلي. کومو چې راغستی دی نو هغه بس چل کوي. ځینې کسان وایي زموږ سیم چې دی زموږ سره په پرس کې پروت دی، په پرس کې ستاسو سره پروت یا په بټوه کې ستاسو سره، لکه کوم بټوه چې ستاسو سره وي په هغې کې چې ستاسو سره پروت وي نو ګوره دا کار نه کوي. دغه سیم به راغلی دا به تاسو په موبایل کې ږدئ، چې تاسو په موبایل کې کېږدئ نو هغه به ستاسو سره په دې رابطه کوي، چې په دې ستاسو سره رابطه وکړي، ځکه چې هغه به د 8171 نه تاسو ته میسج هم راځي او اوس پکې هغو له ټلیفون هم ورځي. چې میسج راشي نو تاسو ته پته ولګي چې زموږ اکاونټ ته روپۍ راغلي دي. یو به د 8171 نه راځي، یو به تاسو ته د بینک د طرفه راځي، ځکه چې هغه به ستاسو په دغه نمبر باندې اکاونټ نو د بینک د طرفه هم تاسو ته میسج راځي چې ستاسو اکاونټ ته دومره روپۍ راغلې. او د بېنظیر د 8171 نه چې دی د هغې نه به هم تاسو ته میسج چې دی دا به راځي. نو دغه سیم چې دی دا به تاسو په خپل موبایل کې کولاو ساتئ، که ستاسو سره ساده موبایل او که ټچ والا موبایل. دا تاسو ته ما په تېره شویو څو ویډیوګانو کې ویلي چې سیم چې دی دا به کولاو ساتئ، دا تاسو له بندېدو له چې دی نه دی درکړی. که دغه تاسو بند ساتئ نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو ته مشکله چې دی دا جوړېدی شي چې ستاسو اکاونټ ته که روپۍ راشي تاسو ته به د هغې پته چې دی دا به نه لګي. که سیم یې ورک کړو نو هم به تاسو ته چې دی پته به نه لګي. نو که له کومو کسانو نه ورک شوی سیم دې دوباره راوښایي، که کومو نه یې راغستی هغه دې سیم راواخلي، ځکه د هغو له طرفه دغه وینا شوي چې راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته په ویلټ اکاونټ کې چې دی په هغې کې به میلاویږي. اوس هغه وایي چې موږ ویلټ اکاونټ کولوېده چې دی هغه شروع کړي دي، قسط چې دی هغه نور هم لیټ کو او نور هم لیټ کوي، لکه د دې نه به نور چې دی دا به هم لیټ کېږي نوی قسط چې دی، ځکه چې هغه وایي ویلټ اکاونټ به کولاو. نو دا لږ کسان نه دي، دا 1 کروڑ کسان دي، 1 کروڑ کسان دي. نو هغه وایي چې ویلټ اکاونټ چې دی دا به داسې کولاو. د دې نه مخکې وایي چې ستاسو شناختي کارډ او موبایل نمبر چې دی دا به ویلټ اکاونټ وي. اوس پکې دا خبر راغلی دی چې تاسو ته به ټلیفون چې دی دا به راځي، تاسو ته به ټلیفون راځي، د بېنظیر د دفتر نه به تاسو ته ټلیفون راځي. ټلیفون به راځي، تاسو ته به ورځ چې دی دا به ښایي او ټایم چې دی هغه به تاسو ته ښایي. ورځ او ټایم چې دی دا به تاسو ته دواړه ښایي. تاسو ته به وایي چې دفتر ته راشئ او هلته کې ستاسو ویلټ اکاونټ چې دی دا کولاو. نو دا به د هغو له طرفه دغه راځي او تاسو له به اکاونټ چې دی دا به کولاوئ. بله دا که یو کس تاسو نه د اکاونټ کولاوېدو روپۍ اخلي نو دغه چې دی دا به ګڼ کپي. دغه شانتې که ستاسو نه څوک د سیم روپۍ اخلي نو د سیم روپۍ چې دی دا هم نشته، د 1 شي روپۍ به دې کې هم نشته. دا کار چې دی دا مکمل پرېږدی. بل لا چې اکاونټ ته چې دی اوس چې کومې روپۍ تاسو ته راځي نو په دې کې به بینک والا چې دی هغو 120 دی، که څه 120 روپۍ چې دي دا بینک والا چې دی هغو له ورکوي. نو د هغې نه وروسته به تاسو ته شي نو په دې کې به ستاسو نه روپۍ چې دی دا به نه کټ کېږي. هغوی دا روپۍ کټ کېده چې دی دا ختم شي. بل لا چې تاسو دغه اکاونټ نه چې دی تاسو هر سره چې دی دا کولی شئ، بل اکاونټ ته هم لیږلی شئ، بیلونه ته هم جمع کولی شئ، هسې د نور استعمال لپاره چې هغه تاسو هم دغه کولی شئ. څنګه چې موږ ایزي پیسه، جیس کیش د اکاونټونه استعمالوو نو دغه اکاونټ چې دی دا به تاسو استعمالوئ. دغه شان دی. کوم کسان چې دا تپوس کوي چې موږ ته سیم میلاو شوی دی، سیم موږ ته میلاو شوی دی، په دې باندې موږ ځان له کم اکاونټ کولاو کړو،
دا ما تاسو ته په څو ویډیوګانو کې وي چې اکاونټ په تاسو نه کولوئ دا به تاسو ته د دفتر د طرفه چې دی د هغو د طرفه کولاویږي. که تاسو ځان له جی اس کیش کولوئ، ایزي پیسه کولوئ یا دغه شانتې نور اکاونټونه کولوئ، نو دغه اکاونټونه چې دي دا به فضولي ځکه چې هغو د کومو بینکونو سره معاهده کړي او په کومه علاقه کې کم بینک چلیږي نو تاسو له به د هغې بینک اکاونټ چې دی دا به کولوئ. داسې به نه چې یو ځای کې ایزي پیسه چلیږي او تاسو جی اس کیش چې دی دا کولاو کوئ. اگر تاسو کولاو کوئ هغه به هسې کولاوي خو هغه به تاسو له کار چې دی دا به نه کوئ. نو تاسو به صبر کوئ، دا به تاسو ته د هغو د طرفه ټلیفون هم راځي او ستاسو نمبر د شناخت کارت نمبر او د موبایل نمبر چې دی دا ستاسو اکاونټ د دغه دواړو چې دی تاسو به حفاظت چې دی دا به کوئ نو ستاسو اکاونټ ته به روپۍ راځي. بل لا چې ټلیفون هغه څنګه چې مې درته مخکې وویل نو تاسو به دفتر ته ځئ، پاکه ورځ پاکه ټایم باندې به ځئ چې ستاسو کار چې دی دا وشي.